ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک بسلسلہ کی 13 جمعہ میں دا غزوہ احد سباز حصہ در تنقل کھڑے ہوا. مسلمانان چې د مکې مدینه منورې نه تلل نو زر کسانو او کافر چې کوم د مکې نه راغلیو 3000. کافر ټول مسلح وسله وسره زیاته و ما 13 جمعه در طویلو چې د ابو سفیان د تجارتی قافلې څومره ګټه واغې ټوله د جنگ ته استوا. مسلمانانو سره صرف 2 آسونه، یو اس یو صحابی سره او بل اس نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. مدینه شریفه نظر کسان اوتل احد ته چې نږدې شو نو عبدالله ابن ابی چې کم د منافقانو سردار دی په جبه خدا اسلام کول، په جبه ځان د نبی علیہ السلام مرګري حسابو او د زړه نه کافرو ام وسره وته ځکه ظاهر کې خو به ځان ته مسلمان وي. چې احد ته نږدې شو نو عبدالله ابن ابی وی چې زه خو د جنگ کې شرکت نکوم، زه خو واپس ځم. نو 300 منافقین وسره واپس شو. وی زما مشوره چونه منله، ما وی چې جنگ لبار نوزو دی مدینه کې پاتې کېګو، د مکې دا کافر بیا تنگ شي واپس بدی اکه پکلی راو خطل نو بیا به وسره زمون بچیم جنگو کی پکانو به ویلی او زمون خزه بهم پکانو ویلی. نو زما رې چونه منله، لہذا د ځان نه وجلم. نو د 300 منافقین سره عبدالله ابن ابی واپس شو، 200 مسلمانان پاتې شو. په دې 200 کې یو 2 قوم، یو ته بنو حارثه وی، یو ته بنو سلمه وی. اغیم چې د عبدالله ابن ابی دا 300 واپس کېدل او دې ته وکتل لږه غوندې دا غیم زړه کې میلان پیدا شو چې مونږ همزو. خو الله زړونه کلک کړل. بعض مسلمانانو وته وی چې تاسو څه کوئ، هغه خو قضیه خو منافقان دي، مونږ ته پته ده چې د زړه ناغوی نبی علیہ السلام نه دی منلې، صرف په خلی اسلام کوي او تاسو خو مسلمانان یې. اذ هم الطائفتان منکم، قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. اللہ وی تاسو کی 2 ډلې وي منکم چې هغه مسلمانان منافقان نو اغیم لگی خپی و خواه ده دا خود 3000 لخکر ده او من خودیر لگیو. لیکن اللہ وی واللہ ولیہما،
داغه منافقانو سره د خدای مدد نو هغه لړل مدینه ته واپس دی دوه ډلو سره د خدای مدد نو دی واپس شو مسلمانانو وی تاسو ولې ده وی زبس نزو دی واپس شو او الله وی وعلى الله فليتوكل المتوکلون چې کم کسان مسلمانانی د زړه اغیله پکاره چې په الله باور وکړي نو وسو مسلمانان دي او 3000 کافران دي او 13 جمعه مې د جنگ تفصیل درته و چې خه مضبوط جنگ شو او ظاهر کې خدای مسلمانانو لګټه ورکړه او چې هغه کم په غونډه نبی علیہ السلام کسان کې نولو 50 کسان هغه لګ اختلاف شروع کو دا غي د وجنه بیا د مسلمانانو باندې د کافرانو حمله شو د خالد ابن ولید ناګهانی نو یا کسان صحابه په شهیدان الله لومبه مدد دا د مسلمان کړي دي لومبه کامیابی خدای مسلمان لا ورکړه پدې مدینه منوره کې یو سړیو ابو عامر به وتوي د خلین ډېر پوسټو او ډېر زیات عبادت گزارو نو خلقو په ابو عامر راهب مشهور کړو چې ډېر عبادت کوي نو چې حضور پاک مدینه شریفه تراغه نو دې ټینګې دې نشو نو لړ د مکه مدینه ته تخته وی د مسلمانانو دا زور نشم لیدې نو الته د مکه خلق د مسلمانانو خلاف روچتول نو په احد کې دی راغی جنگ غزوه احد کې نو د کافرو ته وی ودرېږي زه یو چل کوم زور مخ کې کېږم نو په انصارو کې اوس زما قبیله ده زما قوم دی او زما ډېر وی قدر بکو عزت په کو هغه لزه اعلان ورکوم نو د نبی علیہ السلام نو دوی دل جدا کوم دا خپل قوم ته دل جدا کوم لګ بد ته پاتې شي هغه وی ډېر راخل نو چې دې څنګه راغی او میدان کې ودرید आवाज یې وکړ خپل قوم ته وی اے زما قومه د مدینه اوس ما پیجنه زابو عامر ما تاسو چې راته راهب وایې او لوی ډله مې د مکې نه راوسته ده او چې زما څوک مرګري وي زما د قوم وي ما سره تعلقي هغه دې مهرباني وکړي د جنگ نه د لاسو باسي او دي زابو عامر ما اغي وتوي او مونږ دې پیجنو ته ابو عامر راهب نه ابو عامر فاسق مونږ دې خپېجنو شیطانا لاړو تختې مکې ته اوس زمون خلاف لخر راوسته اوس مونږ د پیغمبر علی السلام نه جدا کې او درېګه که مونږ له پګوتو راغلي چې برابر دي لاړ د مکې کافر ته واپس شو وی خودونه کلکتی د نبی علیہ السلام د مرګري چې ما خو پکې یو قسم خبره ونه منله او بیا الټه زبیده تکلم وی کنزلم یاره چې مکې ته تلم د مدینه خلق بدل شوی تر اسواک خدای پاک جنگ کې چې کومه کارنامې صحابه کرامو کړي داغه مثال نشتا حضرت حنزله د زوی دی د ابو عامر زوی دی حضرت حنزله پلار کافر دی او زوی مسلمان دی مشهور تاسو په دې نظمونو کې د حنزله رضی الله عنه واقعا اوره حضرت حنزله رضی الله عنه شهید شو په دې جنگ کې چې کله شهید شو نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه ته وې چې ما خو فرشتي ولیدې چې د حنزله له غسل ورکاو دی علماء او د سر نه او بساسي تاسو رده د بیبی له تاسو کې سو وجدا نور شهیدان فرشتي نه لمبي او دی علماء سر نه او بساسي صحابه لاله د بیبی وا جمیله نومو او دغه منافق عبد الله ابن ابي خور وا د بیبی دا مسلمانه ده هغه نه تاسو کو وی نبی علیہ السلام وی چې حنزله نور وتعالو نه وی چې د لفرشتو غسل ورکړي د سر نه وبساسي وی دا تاسو کې چې د صحالتو چې د جنگ لراته وی د صحالتو چې د جنگ لراته سناشنا کارې کړي د کې نه لیکړي یره وی نور حالت ته خو نیم خبر خو په دغه شپه د خپل کورنۍ چې کم د خدي خاون تقاضي هغه پوره کړله او بیا جنگ لپنیغ روان شو یره وی چې غسل کوما نو په دې ډېر لوی وخت اوړي نبی علیہ السلام به د کافرو په میانس کې ولاړی او زبلام بما نو غسل نه دی کړي او په لوی اب جنابت کې میدان ته درغلې دي دا راته پته ده
حضور پاک وی وګوره وی الله تعالی ولا د مرګ نه پس یو شرافت او عزت ورکا او فرشتو ولا غسل ورکا. د دې وجه د لقب دی غسیل الملائکه، هغه حنزله چې فرشتو لمبول دي. نبی علیہ السلام سره یو توره وا، توره لاس کې اوچته کړه، وی من یاخذ هذا السيف بحقه، وی دا توره به څوک په لاس کې والی خو چې د دې توره حق ادا کی. د جنگ شروع کېدو نه مخکې صحابه ټولو لاسونه اوچت کړل، یو یې صاحب مال راکا، بل وی مال راکا، خو چې چا به لاس اوچت کړو نبی علیہ السلام به لاس واپس راوستو کو، لاس واپس کو. صحابه د الله رسول اوله وی داسې سړی غواړم چې د دې تورې حق ادا کی. حضرت ابو دجانه رضی الله عنه را مخکې شو، وی د الله رسول د تورې حق څه دی؟ وی د تورې حق دا دی چې هغه پورې به دې جنگیږي چې په بده کافر مړ کی، مسلمان ته ونه لګي، مسلمان په مړ نه کی او کافر په مړ کی او اون تختی. مسلمان به په نه وجني، کافر به په وجني، او چې اون تختشانه کی دار دي تور حق دی. وی د الله رسول مال راکا او دعا امراته وکا. هغه تور ابو دجانه رضی الله عنه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکړه او دعا متوکړه، الله وی تر د مدد وکي. نو الله غ دعا قبول کړه. دې چې کله په میدان جنگ کې روان دی، هغه تور وسره ده د حضور پاک مبارک تور ده، نو د مټه والے دا د بدمعشی تللې کول، دا لاسونه والو خپې نږدې کې خو دې او سینه دا سټي اوچت کړیو. نبی علیہ السلام چې وتو قتل مسکی شو، وی دا چال د خدای ډیر بدی شي، دا د کبر چال دی، دا د کبر چال، دا د خدای ډیر بدی شي. خو په دې موقع د خدای خوښ دی، په دې موقع که څوک داسې چال کوي ولې کافر باندې خپل رو بچي او کافر تخپل طاقت خي، نو په دې موقع دا چال جایز دی. او د دې موقع نه بغیر دا د کبر تل د خدای ډیر بدی شي. لاړه وغه تورې لاس کې واغښتا، د دنیا کافرانه په مردار کړل، لیکن شی نکړه کافر ہوتا، مخ په مخ او جنگې د خدای ولا شهادت ورکړه. حضرت عمرو ابن الجموح رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي دی، پخپا ګډ دی ګډ، بچو ته وی زمزم جهاد لا، بچو ته بابا ته پخپا ګډه ته خو معذوره، ته جهاد لا نشتله. دی راغه پلاس بچی را دوی نه بچو زم، او چې معذوره منو جمدې برانه شم، مړ بشم، شهید بشم، کن جنت ته ضرور رسم. نو بچی را نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړه، وی صاحب زمون بابا دی عمرو ابن الجموح او پخپا ګډ د تا ته پته د ګرځېدوم غریب نه دی او د جهاد شوق دې منسوک په مال راواله. وی تاسو یې منه کوي، کزي مې منه کوي، لیکن دته حضور پاک او فرمایل وی عمر وی تانا د جهاد فریضه ساقطه ده، ته معذوره، ته نه دي تا خدای نه نيسي مزه دته وی مزه بچو ته وی کزي منه کوي. ما هغه وی د الله رسول شوق مې ده او ما پرېدا زماز لکېږي زم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډیره خدای خو معذور کړي کنه دي، تا باندې ګناه نشته خو کزي نو ضرورت مزه استا خوخه ده وې زم. دی راغی میدان جنگ کې، او میدان جنگ کې چې کله جنگېده حضرت سعد رضی الله عنه وی ما ته یا سعدو کیف حال دې څنګه دی؟ وی ما ته چې حال خدای خدای دې پکې خیر واچي. دا ناګهاني حمله چې خالد ابن ولید وکړه، څوک یو خو تختیدل، څوک بل خو، حالت ګډوډ دی. وی ما ته وی چې سعدا انی لا اجدو ریح الجنه دون احد، زما دې قسم په خدای وی چې د احد په خوا کې د جنت خوشبوئی محسوسوم، دغه جنت خوشبوئی د احد په دې خوا کې محسوسوم خوشبوئی. او یو ورمخ کې شو او شهید شو. چې شهید شو بیا چې کله شهدا نبی علیہ السلام دفن کېدل ته د احد په میدان کې دغه خدای وی د خود خپل خاوند د مدینه مقبره ته وړم. نو دې د لاش اوچت کو په اوخ باندې، د اوخه باندې لاش ولا کې خو، نو چې اوخه شلل مدینه ته نتله.
او خشلی ندی چې مخ ولا احد ته کې احد ته ځي او چې مخ ولا مدینه ته کې او خوهي او خندي. رال النبي عليه السلام ته شکایت وکړ وې سبغه عمرو ابن الجموح لاشم په وخه چولې دي وخه مدینه ته نه دی وحد ته واپس دي وې خدای راوله خدای ولا راوستا وېستا د خاون سره دعا خو نه وکړي وې کړي وا وې سی ویلو وې دا چې کله راته نو دا دعا وکړه اللهم انی اسالک شهادتا خدایا دستانه شهادت غواړم اللهم ارزقني شهادتا خدای مال شهادت راکې ولا تردني الى اهلي خدای ما خپل کلی ته بیا واپس مکه نو خدای ولا دعا قبول کړي دا کنه ولې خپل کلی ته واپس وړي هم دلته دفن کړي هغه میدان کې دفن کړ. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه کله چې جنگ خطیس شو ګرم شو دی وشتون کې د غشي د لیندې د وشتون کې ډېر د وشتو ډېر انتهایی مهارت یې لرو او جهاد کې لومبي غشي دیشته دی. یو موقع کې د تچاوي تعالی منصب نه درځي سمون نه کې وی خندل وی ماته د مان چل خای وی زه هغه قسم چې د خدای په لار کې لومبي غشي مېشته دی او اذا قسم چې د نبی علیہ السلام سره په سفرونو په جهادونو ګرځیدو ډوډۍ بناوه خوراک بنو نو د کیکر پانې بم خوړې نو یو دسمات بم نه کېده ځکه چې هغه کې لوندوالی ني نو او دسمات بم لکه د اوخ او یا د ګړو د چیلو د پچو پشانته او دسمات بنانه نه وته ده داسې جون مونږ تیر کړی دی اوس وی تاسو ماته د مانځ چل خای چې تعالی مون نه درځي افسوس نه دی وای نو دغه شو د وشتو مهارت لره چې پلاره بسوت لل نو نبی علیہ السلام باغه ته دغه شي د تولې د تکلیف تکې ده دی خو وشتل کول شي نو د بلیندر احکا داسې زور به ورکا لیندېلا لینده چې سونه تیز راکاږي نو هغه مرغه شي ډېر تیز دي دوه درې لیندې ماته کړې یو دی یو بل صحابي دی نو حضور پاک بدا لاس مبارک په دې تندې دلته کې خو چې باغه شي وسته داسې به وته کتل چې دا غشي په کافر لګي کنه لګي نو دی وته د الله رسوله زما شاته ودرې نو سره خوا کې مو درېګا ځکه چې د دې نه غشي ولم نو دشمن ماولي چې داس د کم نه کیږي نو دشمن پاګه دې داس کوي کنه غشي ولم دشمن ماولي نو اسنه تو نه لګي شاته ودرېګا نو که غشي راځي زب لګم خو ته خو بچ کېږي کنه نو چې د باندې شوق سره غشي وشته نو حضور پاک بول آواز ورکا ارمی یا سعدو فداک ابی و امی اے سعدا اولا دما مور و پلارستان قربان. د دو صحابون نبی علیہ السلام پل مور پلار قربان کړی دي لکه یو سړی چاته مور مې دنه قربان پلار مې دنه قربان دا د عزت لفظ دی. نو حضور پاک بول آواز ورکا ارمی یا سعدو اولا سعدا فداک ابي و امي مور پلار مې درنه قربان. دا د پاره لوی سعادت یو د حضرت زبیر نو یو د دنه دا تفدیه شوی دا دا د پاره لوی سعادت ته. یو وخت کې یو د بقی سره خوا کې ډیره زمانہ شو ما ته چاوي راځي یو د نبی علیہ السلام غشي دی او دا غلینده درته خیم نو چې بویت لما سنوادرات پراتو غځای کې نو ماته وی چې دا د نبی رسول الله د شیشه کې دنه شیشه وا او یو چبوتره او پاغه د پاسه لینده پرته وغشه پروتو ودا د حضور پاک لینده دا دغه غشه چې ما ته دا سیو قتل نو ما غته وی ته خطا شوي مې دا د حضور پاک لینده وغشه نه دي مې دا د حضرت سعد ابن ابي وقاص لینده وغشه دي هغه ما ته وی تا ته څه پته لګي مې حدیث وسره لاندې لیکل دي هغه لینده ته لاندې دا حدیث لیکلو ارمی یا سعدو فداک ابي و امي اولا سعدا مور پلار مې درنه قربان. مې دا حدیث لیکل دي معلومیږي دا چې دا ماغه د حضرت سعد ابن ابي وقاص لینده دا غاغه رسول مضبوط قربانه صحابه ورکړي. حضرت مصعب ابن عمر ما تیر جمعه در طویل چې کم د حضور پاک هم شکلو او د پیغمبر علیہ السلام دفاع کوله پاږي کې شهید شو. چې شهید شو
دا هغه صحابي دی چې په مکه کې د کم جندو په مکه کې نو دبه د 200 درهمو جوړه ساره چولا یو به بیګالا چولا دونه قیمتي جامې به چول د زرګاو روپو جامې به چولې او چې یو جوړه به یو ځل واغستله دوباره به غنا چولا بل به چولا او په دې مخ باندې به قیمتي اعلا درې خمرو بند چولیو چې ما په مخ خور او دوله پریو نه دي او قیمتي صادر به او مالدار سره ډېر زیات مالدار خلکو به صفت کاو یو ځل به سار جوړا چولا ما خام به بل بدلولا ما خام به واچولا سار به بل بدلولا مالدار او قیمتي جامې به چولې خو چې کله مسلمان شو او د اسلام نه پس راغی مدینه منوره ته یو ځل داسې پلار باندې روانو نو چې کم 2 صادرې دي یو د کمیس په ځان نه تاو کړی دی بلې د پرتوک په ځان نه تاو کړی دی نو غټه غټه ټوټه وته لګېدلې شلې دلې دې نو ټوکړې وته لګېدلې دي او د لنګ یو طرف په خور راخکی شي او بل طرف دې پنده ته اوچت شوی دی لکه د بلنګانو غوندې فقیرانو غوندې روان دي او سر او مخې د خورونه ډک دي نو چې حضور پاک ورتاو قتل نو په جړا شو صحابو دي د الله رسوله ولې دی وجړل وې دا مصعب ابن عمر هغه مخکنی جن را تر یاد شو او دی اوسنی حالت ته ګورم د اسلام نمخ کې د کم جندو یو جوړه سار یو ماخام او چې معمولی داغ باو لګید په غصات به جوړل رکلا او د زرګونو روپو جامې به غسته او اسلام نه پسې دی بے پروایت او ګوره د لنګ یو طرف پزما کراخ کی شی یو برل او وجود د خور ډک دی او صادر ته غټه غټه ټوکړي لګیدلې دي نو چې دې شهید شو او کفن ور کوي هغه مصعب ابن عمر کې د زرګونو روپو جوړه به په ایمان او د اسلام نه مخ کې چولا سر او غرمه به جوړه بدلولا او چې کله شهید شو نو کفن نشتا خپل جامې دي اقا جامې دي نبی علیہ السلام اعلان وکوي شهدا په خپل جامو کې خخاوي دا به نو باسه او دا شهدا به لمبویم نه لمبولم د دې من دي هم د خپل وینو کې او په خپل د رنگ شو جامو کې دا په وینو لیتو پیتو جامو کې خخ کې صرف کفن په پاسه صادر ور واچوي چې د قیامت پرد په دغه لیتو پیتو د وینو ډکو جامو کې او دا زخمونو نوینه بیګي او د قیامت پرد د خدای دربار کې روان شي نبی رسول الله فرمایي د قیامت پرد د شهدا او د زخمونو نوینه بیګي اللون لون الدم اگر رنگ به د وینه وي والريح ريح المسك او بوی به د مشکو وي خوشبو به د مشکو کوي وینه به بیګي د شهداونه رنگ د وینه او خوشبو د مشکو نو صادر نشته یو ول را پیدا کا الانډې نو چې سر ته راکاږي نو خپې ښکار کیږي او چې خپې ول پټای نو سر ښکار کیږي نو حضور پاک نه چاته پوسو که سیب سو سره کو وی سر ولا پټ کې سره ولا پټ کو پخپو یا ولا دا بروازه واچول دا غیا ولا پخپو واچول دا غرنګي حضرت حمزه رضی الله عنه خور ولا 2 صادره رونه 2 چې نبی رسول الله او قتل 2 صادره وی دا سو کې یو مې د تر لور کې یو بل شهید لور کې دا کله شهدا او کفن نشته یو می د تلشو یو بل شهید لور کې وې سیب یو غټ دی او را کوټه دی نو ګوره دا صادرونه خو د ترو نو پکارو چې هغه غټ د تر لور چک ور کړی ور کوټه د بل حضور پاک سوي انصاف او پکې وې قران دازي په واچوي چې د کمره سي برد شي او چې د کم نه رسي به د بل شي نو چې قران دازي په واچو لا غلنډې د دوره سي د غټ د بل چور سي چې سر به ولا پټونو د دبا په ښکارا کې دي او چې په به پټو نو سر به ښکارا کې ده وې سو سره کو د الله رسوله وې سر ولا پټ کې پخپو ولا غیا واچوي دا د صحابه کرامو شان دي خان دا غي دفن دي جنازه چې کیږي نو قبرونه کنه استول کیږي نو چې کم باقی صحابه دي نو دا غوي وجودونه ټول زخمی دي نو قبرونه کنستل بیا وحد کانی د زمکه د قبر کنستلم پکې مشکل وګرانو پکې نو نبی علیہ السلام ودا سیو کې چې غټ غټ قبرونه وکنه وي او 2 2 3 3 په یو قبر کې سم لاره
نو غټ غټ قبرونه یو کنيستل نو دوا او درې د یو قبر کې سملول او چې چاله قرآن زیات ورځي قبل ته مخ کې د میرټ شو میرټ د دفن میرټ چې وته وي ترجیح چې چاله قرآن زیات ورځي قبل ته کې چاله کم ورځي ورپسې چاله هغه نه کم ورځي ورپسې نو په احد کې اوسم یو قلعه د دیوال ته تاو دی غټ دیوال ته تاو دی دا ټول شهداء کرام په غزا کې دفن کړي دي سره حضرت حمزه رضی الله عنه یو دغه خورای دی حضرت عبد الله ابن جحش رضی الله عنه او یو وسره دغه مصعب ابن عمر دی رضی الله عنه دا درې وړه په یو ځای کې دفن دي او داسې په دغه چبوتره کې دی یو دوه درې شهدا او نور قبرونه مشته رب العالمین قرآن شریف کې د شهدا او متعلق اعلان کړی دی د شهدا او متعلق ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون بیکم خلق دا الله پلار کې مړ شو شهدا شو شهیدان دي ته مړ موایه ظاهر کې عرفن دی مړ خو هغه دا قبر نه پس زندگی ولا د مرګ زندگی مشمره مړ وته موایه بل احیاء دا جمدی دي عند ربهم يرزقون دا خدای پنځ دوی ته روزي ملاويږي خو دا غي مثال ده دا جمدی دي د الله پنځ وته روزي ملاويږي نو د دینه 46 کال پس شپږ سلويخت کال پس سیلاب راغی په دې علاقه چې سیلاب راغی نو دا مقبره یوړه چې دا کم دي قبرونو دا یو طرفه ښکارا کړ او حضرت معاویه رضی الله عنه زمانه دا ناغوی دلته یو نهر کنو ضرورت دی یو نهرم دی نو چې سیلاب دغه وخت راغی هغه نهر کو دی شروع کړي وا نهر کنو او د کې سیلاب پر راغی نو چې سیلاب راشي خو بیا خو هغه چې کم کند خلکو کړي نو هغه غاړې مال یو سی کړي نور غاړې مال یو وړل نو دا خود د شهدا پکې راخکاره شو حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه پکې راخکاره شو نو چې راخکاره شو 46 سال پس پک سال وخت کال پس نو پسینه د پاسه لاس پروتو دغه چې پسینه لاس پروتو نو صحابه وی چې د لاس ورته نه غو دا ګوره لاس تاسو کوک پاتې شوی دی لاس به نیخ کو ورته نو چې لاس یې اوچت ک نو وینه روانه شو پک سال وخت کال پس لاس یو چت کې وینه ته داسې روانه شو لکه د یو جمدی انسان نه چې کله وینه بیږي مړی تا ګوره او پکې وینه تا ګوره نو بیا ولا لاس نو وینه او چي وینه نه بنديږي ډوکړې سره وینه پاکي وینه نه بنديږي نو بیا لاس راواغشت واپس ولا په زخم کې خود نو وینه بند شو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات دا خدای لار کې چې مړ شو مړ ورته موه بل احیاء عند ربهم يرزقون جمدی دی خدای روزی ورکړي رزق ورته ملاويږي نو د حضرت حمزه رضی الله عنه خپل چانه په سسکوراو لګیدا د کده نه هر کودای کېږي نو د خپل نبی نه روانه شو 46 سال پس زمارونو ډیره عظیمه قربانی د حضرات ورکړي دا یو بل صحابي دی حضرت قتاده ابن النعمان رضی الله عنه د حضور پاک سره خوا کې ولاړو او د پیغمبر علی السلام دفاع کوله یو غش راغی د قسترګه وته وښته چې غشي باندې سترګه ولګېدله نبی علی السلام بچ شو کدی نوې ولال په دې غشي حضور پاک لګېدل نبی علی السلام ته د الله رسول ته بچ شوی یو زه خو بچم او دا داسې په غشي سترګه ولګېده چې د سترګې دا ګاټه ته لاندې پریوته هغه لاس کې راواغشته وینې ته روانه شوې وې دا الله رسوله داسې وشو پیغمبر علیه السلام مبارک هغه ګاټه راواغشته او په دې سترګه کې وته واپس کې خود واپس کې خود او دعا ولا وکړه او نو دی وای چې څنګه ګاټه کې خود دی وی درد خو ختم شو نظر واپس راغی داسې نظر راغی چې د مخ کې نه په نظر تیز شو
نو دی ورته څه وایي صحابه مجیبه وي د الله رسوله سترګه به مې خو بې ډوله نه ښکاري اوس نظر خو واپس راغی بې ډوله خو به نه ښکاري وی اللهم ارزقه جمالا خدای ته ول د مخ کې نه زیات ډول ورکې او الله د پدې مخ زما دفاع وکړه نو خدای د قطاده د مخ د جهنم د دوړو او لوګو نه محفوظ وساتي صحابه چې کومه قرباني کړې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دفاع کې داغه مثال نشتا حضرت خیثمه رضی الله تعالی عنه زویو حضرت سعد داغم حضرت سعد نمو هغه په بدر کې شهید شوی زوی بدر کې شهیدو نو چې د احد میدان د احد جنگ دی نو دی پاسې ده وی خدای ته وی خدای خوب مې ولیده وی څه خوب دی ولیده وی هغه زوی مې ولیده سعد مې ولیده چې د جنت په یو خشته باغ کې چکرې لګي د جنت باغ دی هغه کې ګرځي ایما ته چې بچي څه حال دی وی بابا ډیر زیات خوشاله یم ډیر لوی نعمتونه را پروردگار راکړل بابا راځي نه سم خدا سے خوب لیدلې وی ان شاء الله چې زوی سره خدای په جنت کې مرګري کی راغه حضور پاک لا وی دغه سے خوب مې لیدلې د الله رسول ما ته دعا وکړه چې ما د خپل زوی سره خدای په جنت کې مرګري کی وی دا خدای به سره مرګري کی سار له میدان کې شهید شو میدان کې شهید شو یو بعض بدبخت داسې مو ابی ابن خلف مشهور کافر دی هغه راغی دی مرګرو ته وی د ما په ځل کې یو ارمان دی وی سار مان دی وی دا مې ارمان دی چې دا پیغمبر علی السلام ما په خپل تور واله نو سبای نو موقع مندله حضور پاک پسې ګواخه کو دی کې را روان شو چراغ نبی علیہ السلام ته چاوي صاحب هغه دی ابی ابن خلف را روان دي تور وسره تاسو نیت کوي را روان دي صحابه ورمخ کې شو یو ویزه ورزم بلبل نبی علیہ السلام یو صحابي ته د نظام راکې د تقق مکه دا زما کار وی صاحب اسنه در باندې را مخ کې گزار د باندې ونکي وی نشي کول دا نه راکې یو صحابي نه حضور پاک نه دا واغښتا او چې دا ابی ابن خلف راته پاغه نه دی ور یو ټس ورک دا وګیو لګید چې وګیو لګید منډه کړ او چغې کړې وی غرق شوما هلاک شوما تبا شوما مرګرو ته ولی وی دا وګوره چې وی قتل مړوي سي معمولی غوندې داغ دې د باندې د خدای نیک بخته ورشه د خلکو الله سونه پرې شي وی دي د خلکو کې لیش زخمونه دي او څوک چغې نه وي او ته معمولی غوندې چې ته په لرګي لګېدلې پټې زخم هم نشتا معمولی داغ دې او چغې وی خبر یا چا والے ما وی چا والے د نبی عليه السلام نوم یې واقع وی داغه په نيزه لګېدلې نو استجلو چې په نيزه لګېدلې وی زما دې قسمي کې د سر د وختونو خپو پوری وجود مطلقيږي هم اقصیو شوا د خدای پاک الته مردار نه کا خو چې د مدینې نه راتل نو پلاره کې صرف وتی دا صرف په مقام کې وجود ټول داسې شو لکه پوله خاص وجود او الته خدای پاک مردار کا یو کافر دی چې د حضور پاک د لاس نه مردار شوی دی او د حضور پاک په لاس لګېدلې دی چې دا غنم ابی ابن خلف دی نبی علیہ السلام فرمایي هغه سړی ډیر بدبخت دی چې دا هغه د لاس نه پیغمبر زخمی شوی دی یا دا هغه د لاس نه پیغمبر شهید شوی دی بین اسرائیلو کې ډیرو خلکو د لاسه پیغمبران شهیدان شوی دي هم ډیر بدبخت دی او هغه ډیر بدبخت دی چې هغه د پیغمبر د لاسه مړ شوی دی یا د پیغمبر د لاسه زخمی شوی دی دا هم ډیر بدبخت دی نو زمارونو صحابه کرامو دا عظیمه قربانی ورکړه لوی قربانی او شهداء کرام چې څومره وغه تقریبا دفن کړل چا چې د مدینه منوره تخپل شهدا راوړل نو نبی علیہ السلام هغه منع کړل پیردو قتلاکم الی مضاجعهم و اذا مقتولین خپل زینو ته واپس کې چې کم ځای کې د دوی نه ساوته دا واپس کې زنانو قربانه ورکړل چې د زخمیانو خدمت وکړو چوبر وړي
چې صحابه یو پټې لګوندې د کفن دفن نه فارغ شو، یو پراپیګاندا راغله او پراپیګاندا په حقیقت بنا و. ابو سفیان سره د خپل مرګرو مکې ته واپس شو، نو روحا وته وای ته بدر سره نږدې یو علاقه ده، الته دمه وکړه. نو ابو سفیان دې مرګرو ته وی داسې چل کو چې واپس دو په مدینه حمله کو. مرګرو ته ویل کوم هم ستړیو، وینه کنه وی صحابه چې دي مسلمانان، یو خو ته خلک هم ډېر مړه دي، پریشان دي، بل ټول زخمیان هم دي او بیغمه به پته به وته نه لګي، ناګهانی حمله به پیو کو، ستړی ستومانه زخمیان دي، د مړو په غم کې دي، نو بس ختم به کو. نبی علیہ السلام ته چې اطلاع را رسوله وی صاحب ابو سفیان هم لخر تیاری په روحا کې زر یو سړی اطلاع را رسوله او په مدینه واپس حمله کوي. حضور پاک فوراً صحابه ته اعلان وکړ وی څوک دي چې ما سره روان شي او د کافرو پسې لاړ شو، ځکه هغوی زمونږ اراده کوي چې موږ ورپسې لاړ شو. نو خو هغه څوک به را سره دي چې کم کسان د احد په جنگ کې شریک دي، چې کم د احد جنگ کې نه دي شریک، هغوی به را سره نه دي. نو فوراً صحابه کرام اوچت شو، وی صاحب موږ ځو کنه. ټول بیا تیار شو، وی موږ د سره ځو او روان شو. حمراء الاسد وته وی د مدینې نه د 7-8 کیلومتر بار یو ځای دی، هلته نبی علیہ السلام سره صحابه ورسېد، ورپسې تلل. ابو سفیان ته چاوي تقوا خوا دی خوا کې وغې درپسې راغلل، بس کافرو تختېدل، یاره وی طاقت هم نشته دی چې ځو. اوس ورونو په دې کې 80 کسان صحابه کرام شهیدان شو، ډېر لوی لوی صحابه کرام، او 23 یا 22 کافران پکې مردار شو. خلق وی دې ته ګوري چې او یا مسلمانان شهیدان شونه په احد کې مسلمانانو بیلات کړي دي. دا خبره ټوله دروغ ده. بیلات ته مسلمان نه دی، بیلات دې ته نه وي چې د چا نه مړي زیات شي، بیلات دې ته وي چې څوک میدان پریدي. په جنگ کې چې څوک په میدان پاتې شو د ګټه وکړه، چې زمکه چاو ګټله میدان چاونی و داره د ګټه ده، چې چا میدان پریښود د میدان نه او تختېده دې ته ناکامي او بیلات وي. نو میدان مسلمان نه دی پریښی، چې کوم میدان هغه مسلمان ګټلی دی. میدان د مکې کافرو پریښی، تختې هغوی کړې ده، نو ګټه د مسلمان شو، د هغوی خو نه شوه، بیلات د هغوی شو. البته دا ده چې 80 کسان شهیدان شو، او 13 جمعه مې درته ویلې ولې شهیدان شو، ځکه په غونډه چې کم 50 کسان حضور پاک مقرر کړي هغه لګیو پټه اختلافات ولرل. اگر چې علما وایي چې دا غي یو بل سره اختلاف دا حقیقی اختلاف نو، اجتهادي غونډه او د پیغمبر علی السلام د حکم خلاف ورزی مقصد نو. خدای دا مطلب و چې مشر ورته وی چې ماته نبی علیہ السلام ویلي چې دې نه منه کوزيږي، او د نور ورته وی چې دا خبره خو ټیک تا ویلي دي، دی ویلی دی چې زمونږ غوښې که مارغان تختی او که مونږ ګټه وکړه او که تاوان نه به کوزېږي، خو د هغه مقصد خو تر قیامته پورې دلته ودرېدل نه دي. مقصد یې دا و چې د جنگ په دوران کې به دلته یې نه به را کوزېږي. اوس خو جنگ ختم شو او مونږ په خپلو سترګو وینو چې کافر هغه دی او تښتېدل او ښځې غرونو ته خېجي او منډې وایي. دقه لږ معمولي غوندې اختلاف خپل میانس کې راغی او د حضور پاک د حکم معمولي غوندې خلاف ورزي راله. نو الله په دومره خفه شو چې د جنگ ظاهري چې کم مخه واغې الاوړې کړله او یا کسان جلیل القدر پکې شهیدان شو. نو یو به اختلاف نه کوي، مسلمانان به خپل میانس کې سره اختلاف نه کوي، بل د خپل امیر د خپل مشر د حکم خلاف ورزي به نه کوي. نه دا مسلمان ولې په ډغر واخته دی، ارزه کې مسلمان د ذلت جون تیری او د کافر د لاس وال او ټکول خوري، هر ځای کې مسلمان په مخته دی. ولی ځکه د مسلمان خپل میانس کې اتفاق نشته، اتحاد نشته د مسلمان. خو د کم ملک مسلمان ملک په سر چې غم راغی نور تماشا کوي، بلکې تماشا نه دا نور د کافر سره په میدان ولاړی. بیا که د مسلمانانو وحدت واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا. قرآن د ټولو یو دی، پیغمبر د ټولو یو دی، دین اسلام او شریعت د ټولو یو دی، بیت الله د ټولو یو دی، پیغمبر د ټولو یو دی، اسلام او شریعت او کعبه د ټولو یو ده، منځ ټول یو شان کې، روزي یو شان، زکات حج شریعتونه ټول یو شان دي، بیا اختلاف پکې ده کم دی. مسلمان من حیث المسلم یو بل سره اتفاق نه لري. احد کې لږ اختلاف راغی، خدای ولا څومره ډغره ورکړه، ظاهري ډغره ورکړه، او دا حکم د امیر هغه اجتهادي مخالفت او ظاهري مخالفت هم نو، حقیقت کې د پیغمبر علیه السلام الله په سونه خپه شو. د صحابه او دا ډیره لوی قرباني مونږ ته مخه رااله. دین که مونږ ته رسیدلې دی، نو دا دین مونږ ته په اسانه نه دی رسیدلی، دا په ډیرو قربانو را رسیدلی. د حضور پاک مبارک غاښ مبارک پکې شهید شوی دی، مات شوی دی، او د هغې د وجود نه وینې پکې بهېدلې دي. څونه قربانۍ ورکړې، او د الله عجیبه حکمت هم په دې کې نو. هغه خالد ابن ولید وروسته خدای مسلمان کړ. هغه ابو سفیان چې د مکې د ټولو کافرانو سردارو، وروسته خدای هغه مسلمان کړ. هغه وحشي ابن حرب د چا د لاسه چې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید شو، او د چا د لاسه چې د حضرت حمزه سینه وشلېدله، او جګر باندې چکونه ولو لګول، او پینه چکونه ولګول. نو یو وخت کې دته چاوي الکه اسلام ویزله مې کېږي، مسلمانېږم، خو ډېر انتهایی جرم مې کړی دی چې خدای خبر ایمان او اسلام به مې قبول شي او که نه. یاره وایي چا ورته وی نه، دی په خپله وایي وی چا راته وی چې یاره نبي علیه السلام ډېر رحمدله دی. دویم چې څوک هم ایمان راوړي د هر چا اسلام هم قبلوي. او دریم دا دی چې استازي ته خو بلکل غږ نه کوي. نو چې ته استازي چا لېږل نبي علیه السلام لا، نو زم د هغه استازو په ډله کې پیغمبر علیه السلام له ورلم. وی چې څنګه ورلم او مخامخ نبي علیه السلام ته کېناستم، دې د شکل نه تور او د وجود نه لږ درونو غټو. ایمان ته نبی علیہ السلام داسې مخامخ وکتل، ایمان ته وی انت وحشی، هلکه ته وحشی؟ ایمان ته چې او د الله رسول وحشی. ایمان ته وی انت قتلت حمزه، حمزه تا وجلې دی؟ اوس داسې خو نه وی چې او کوي چې نه، دروغ کې راځي. کوي چې او ما وجلې دی، نو دا لګي پټي بیا د به کې راځي. وی قد کان من الامر ما بلغک، وی صاحب چې تا ته کوم خبر رسیدلې ده ټیک تا، نور یو نه وی چې او ما وجلې ده، چې تا ته کوم خبر رسیدلې ده هغه ټیک تا. وی څنګه راغلی؟ وی صاحب ایمان اسلام راوړل غواړم، ایمان راوړل غواړم. درې ځله د حضرت وحشی ابن ایمان د خدای دومره خوښ دی، دومره خوښ چې درې ځله د حضرت وحشی د ایمان په سلسله کې جبریل اسمان او ځمکې ته تللی راغلی. وی او اسلام راوړل غواړم. وی اسلام به مې قبول شي؟ وی او اسلام به دې قبول شي. وی صاحب ما خو په اسلام کې ډېر قتلونه او مړي کړي دي. فوراً جبریل علیہ السلام بر لاړه واپس راغی. وی کې اسلام راوړي، ایمان راوړي، نو دا چې څومره قتلونه او مړي په کفر کې کړي دي دا به ورته خدای معاف کړي. وی صاحب یوازې قتلونه مړي نه دي، ما نه نور هم ډېرې غلطۍ او ګناهونه شوي دي، هغې سره به څه کومه. نو جبریل بیا بره لاړه واپس راغی. وی دا به مو ورته خدای معاف کړي. یو غلام د تور د رنګ نه او دومره د حضرت حمزه رضی الله عنه سره کم حالات کړي دي، بل څوک وی به چې لرې کېده تا خو ډېر لوی جرم کړی دی، لیکن خالص د اسلام په مینه کې حضرت جبریل د خدای نه درې احکامات راوړي، یو راوړي، بل راوړي، بل حکم راوړي. اخیری فیصله دا شوه چې بس هر څه د خدای بخي، خو اسلام راوړي، ایمان راوړي. صرف نبی علیہ السلام په یو شرط لګاو، وی یو طاقت لرلی شي چې دا مخ زمانه غیب کې چې د جهاد ته لاړ شي او ما سره نه مخامخ کېږي. وی د الله رسول ولې وی چې تا ته ګورم ما ته د خپل تراغه پرې کړې پوزه، پرې کړې شونډې او پرې کړې سترګې را یادېږي.
نو کدا کول شي نو ایمان خو دې قبول دې ارسه دې خدای معاف کړ چې څه دې کړي خو کدا کول شي نو وی بالکل د الله رسوله ورغلم ته نو لار جهاد نه اطراف ته لار جهاد نه نو خدای ولې یو بل عجیبه دل یو منقبت ورکړ یو سړی د پیغمبره دعوه کړې و مسیلمه الکذاب هغه د نبوت دعوه کړې و چې د پیغمبره حضور پاک مبارک داغه د پاره یو لخر ولېګا د مسیلمه الکذاب د پاره جګړه شو خو د نبی رسول الله په جون کې غا فیصله نشوا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جون کې یو ډېر مضبوط جنگ وشو نو وحشی وی ما سره ما غنه زګه و چې په کومه نه زګه می حضرت حمزه رضی الله عنه په خود کې وشته وی اقنه زګه وی د دیوال شاته و ته پټ ناستو ما او یو چوندې کې مې د مسیلمه ته قتل مسیلمه الکذاب تا چې دې به مال کم دی خدای په ګوتو راولي چې دې په دې نه زګه ولم وی ناګه ندی د دیوال خوا کې را تیرې دو بادشاہ دې پیغمبره دعوی کړی دا وی چې را تیرې دو وی هغه چوندې کې مې نه زګه مخامخ کو شغال میکړه وی چې ورشغال میکړه وی دې مې په دې نامه وښته وی چې په نامه مې وښته نو نه دې بل طرف ته پرې وتا نو چې د بادشاہ مړ شي نو قوم نشي ټینګې دی خو چې دې مردار کړو چې هغه کم د دو متیانو ایمان پرول ټولو تختیدل د سیل مې بیا تختیدل نو د بوي وی چې کله کافر ما نو په مسلمانانو کې یو مضبوط مسلمان شهید کړی دی چې حضرت حمزه دی او چې کله مسلمان شوم نو په کافرانو کې مې داسې کافر مردار کړ چې هغه د پیغمبر علیه السلام په مقابله کې د پیغمبر دعوه کړی دی یو وینځي هغه دی نه په کوټه اعلان وکړ اے خلق وی خدای مو بخا وی زمونږ هغه پیغمبر چې دی مسلمه وی هغه تور غټ سړی نه دی وی دو وجلې دی راویني سي وی مې چې زوس کما سو کرانی سي رانی سي مې سړی مې دل بیغمه خدای بچ کړ بیا دا لوی معرکه د احد د غر خوا کې شوه هدي وجه رسول الله مبارک د احد سره ډېر زیات امینه بوا د شهدا خوا کې دفن دي اوسم چې څوک حج عمره لار شي د احد د شهدا او ملاقات لذي یو ځل فرمایل احد جبل يحبنا ونحبه و احد یو غر د موږ سره مینه ده او موږ مر سره مینه ده او یو بل حدیث کې راځي وې د قیامت پر ورځ به د احد د غر الله راوالی او د جنت په دروازه کې به ودرې حکومت سعودي اوسم د احد د غر ډېر احترام کوي غیر چا پیره ته د جنگلي باز دینو کې توکړي دي د سیخونو جنگلي او باز دینو کې ورته بلفونه لګولې دي بلفونه د شپې هغه سسره او سشنه هغه غر داسې ډېر خشته او مزیدار ښکاري او یو بل حدیث کې راځي چې تاسو کله احد تلال شئ داغه میوه خورئ هغه کې په خوا د کرکنې بیرې ودا وړي وړي میوه خورئ او که میوه نشي خورئ نو دا ازغیدار بوټي پانه خورئ او چوپوي خو خامخا د خود یو بوټي راواله په خپل کې واچوي او دغه شهدا او زیارت لبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله کله ته د وفات نمخ نبی رسول الله لاړ د شهدا او د احد ملاقات وکړ او بیا په منبر باندې کې ناسته او صحابه کرامو ته اعلان وکړ وی صحابه وی زستاسو نه مخ کې ګورتلون کې ما او د قیامت ستاسو نه مخ کې روانم لار درته برابرو د خدای په دربار کې بدل زه سفارش کوم او زه بس تاسو د پاره د خدای په دربار کې گواهی کوم د صحابه لوی قربانی ته معلومه شو چې صحابه څومره لوی قربانی د دین او اسلام لپاره ورکړل دا الله لوی مدد هم ته معلوم شو او د اختلاف باندې د خدای خفقان او د پیغمبر د حکم معمولی غوندې خلاف ورزي اجتهادي غلطي پاغه د الله غوسه کېدل او د مسلمان لپاره که د مسلمان نسوک مړ شو یا شهید شو داغه لپاره لوی تسلی ده غټه تسلی دا سو خبره ته معلومه ده دا نبی علیہ السلام د سیرت په باب کې دا واقعې مې درته بیان کړه دعا کې رب العالمین زموږ د ټولو دغه بیان چې موږ ټول مسلمانان ناس د احد چې دا څومره شهدا دي یا کوم مجاهدین د احد دی الله لوړ درجات د جنت نصیب وګرځول کې او د دین لپاره چې هغه کم مهنتونه کړې دي خدای تعالی اجر ورکړي خو موږ هم سوال کوو بهتر اجرونه او ثوابونه الله نصیب کړي الله کم دین لپاره چې هغه قرباني کړې ده خدای دا دین مضبوط کړي او د دنیا په ګټ ګټ کې پروردگار خور کړي الله موږ د نبی عليه السلام په نقش قدم روان کړي الله د هغه د سنت موږ تابعدار جوړ کړي د هغه د خلاف نم خدای او ساتي
الله که څوک په څه قسم پریشانو ټینشنونو کې مبتلا دي الله غ پریشانې ټینشنونو په خوشاله باندې بدل کړي. رب ذوالجلال دواړو جهانو خیر نصیب کړي، د دواړو جهانو د شرونو د فتنو نه په امن کې وساتي. خدای که څوک مریضان دي دلته یا په کورونو کې یا په هسپتالونو کې ته ولا روغ صحت او شفا ورکړي. که څوک تنگ دست دي فراخ روزي ولا ورکړي. کله چا اولاد نشته خدای نارینه اولاد ولا ورکړي. خدایا چاته څه پریشانې دی هغه ول په خیر بدلې کې. خدای موږ د بغضونو حسدونو د مخلوق د شر نه په امن کې وساتي او د عبادت توفیق را لراکې او چې څوک مردگان وفات شوي دي مغفرت نصیب کې او موږ ته او زموږ کشرانو ته د اسلام او د ایمان هدایت نصیب کې. باید دوستان دې په ټلیفون غي دعاګانې غوښتې دي. یو مرګري دی والد سي بي بیمار ته ول الله شفا ورکړي. چا دعاګانې غوښتې دي خدای هغه هم درته معلوم دا غي دعاګانې درته معلومې دي. دعاګانې ولا قبول کې اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول محمد نور الله نوم څنګه دی خنوم دی دې قرضدار دی دعا غواړي او قال خدای دې قرض خلاص کا او د امام شیخ په نوم نعمان د امام شیخ نوم دی وظیفه بیا ځان نه مانه تاسو قدر بکو اشاروی لري د چرګي شاټینګ خپل څنګه دی دا خدي جایز دی لکه کراهیت تنزیهی پکشتا. کراهیت تنزیهی دا معنا چې خدا ده چې میخورا او که خورینو جواز شتا. د شیطان د غلط خیالونو د بچ کېدو وظیفه سار کې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا سل کرته وایا. یو مرګري دعا غوښته د پریشانی د وته الله د پریشانی نه په خیر خلاص کی. او لار څنګهول ویسلار څنګهول خوښاره خبره ده خبره نه ده کې تاسو ضرورت دی. فقط کې پملاست د قران تلاوت ذکر درود شریف جایز دی ښا لسته شي. خو خدای له قبلې ته مخکا په ادب او احترام داسې کوا لیکن که پملاستم کې په ولاړم کې نو جایز دی. اس نسبت غلط کول یا چاته خر ویل یا سپی ویل دا په شریعت کې ګناه ده. مرګري بیمار دی دعا وتاو کې چې الله ولا شفا ورکړي الله ولا روغ صحت ورکړي. ټول مریضانو لري خدای روغ صحت ورکړي. ګرانو مینوالو